کنه دې شان لګي بارا خو وایو دا کنه وانما رتبها عليها لان ما يجب ان يعلم في المنطق اما ان يتوقف الشروع فيه عليه او لا فان كان الاول فهو المقدمه او وان كان الثاني فاما ان يكون البحث فيه عن المفردات فهو المقالة الاولى او عن المركبات فلا يخلو اما ان يكون البحث فيه عن المركبات الغير المقصودة بالذات فهو المقالة الثانية او عن المركبات التي هي المقاصد بالذات فلا يخلو اما ان يكون النظر فيها من حيث الصورة وحدها وهي المقالة الثالثة او من حيث المادة وهو الخاتمة. او تو پوچھ رہے مخی مصنف رحمت اللہ علیہ دا کتاب تقسیم چه کم دے اجزائی خمسو تکڑیو اولنے جز چه کم دے آغا ماہیت الخا اولنے چه کم دے دا پا سکیو اولنے با مقدمہ کیو اولنے با سکیو بیا مقدمہ با سکیو پا ماہیت المنطق کی پا بیان الحاجت کی پا موضوع دا منطق کی او دلاور ادری مقالی بھی سوی مقالی اولا پا مفرداتو کیوا ثانی پا قضایا او پا احکامو کیوا او ثالثه چه کم دے پا قیاس کیوا او پینزم دوستو اغا خاتمه وا او دا خاتمه پس کیرا دا پا موادو دا افسیو کی دا او پا اجزاو دا علومو کی دا اوسا و انما سر دے لگی کی گئی دا دے پا مینس کی چه کم دے وجہ دا حصر بیانی سو بیانی اوسا دا کتاب چه کم دے دی مصنف دا با دی پینزو اجزاو کی ولی دا کڑے منحصر کڑے دے ہوگی پا خبر باندے نو اماغ خبر دخا دلتا کی دی درین حاشیه والا وی یا چه کم دے دا حصر دا کل پا اجزاو کی یا دا حصر دا کل پا سکی دا پا اجزاو کی او یا حصر دا کلی دے پا جنسیاتو کی دو سکی یقا دا کوئی گئی دا اجزاء خمسه دا کتاب دا محشوی وی یا حصر کل فی الاجزاء یا حصر دا کل پا سکی پا اجزاو کی او رستو را دی یا دا حصر دا کلی دے پا جزئیاتو کی حصر دا کلی دے پا سکی پا جزئیاتو کی تاسو پوچھوئی بیا دا بہر نا پا دی باندے اعتراض کی گئی معترض ہوئی حصر پا دی پینزو کی باطل دے ذکر دا دی یو بل جزر ساتھ اغسر دے دا خطبہ دا سوی خطبہ اگر دی پا وجہ دا حصر کی ندہ ذکر کری تاسو پوچھوئی نو دی اولا حاشیہ کی چکم دے جواب کئی خواہ وی اما الخطبة فلا اعتداد لخوب خروجها هل چه خطبه دا اغیب وطو که اس خبره دا نشتخا ولی وی زکا مونگا نظر کرده ده مقصود تخا ستا او خطبه دا کتاب چه کم لیغا سشیوا غیر مقصود وانو که اغا خارسی فلا غیره ضرر نشتده خطبه خبره نو یا حصر دا کل پا اجزاو کی او یا سے کم دے حصر دا کلی دے پس کی دا پا جزئیاتو کی نو دے وی وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا دل دا محشوی وی قاموس نمی کتاب دے نمبر مورد لیخا القاموس فی اللغات قاموس کم دے آغوی یا دا رتبا دا معقول دے دا رتبا رتوبنا رتبا رتوبا ومعنی دا ثبتا ولم يتحرک یو شی ثابت یو خو زینا ټینګ شي په ځای باندې او څه وایي رطوب وایي وایي گئی نو اوس د دې معنا دا سوارت صبر رساله دا حاضر را دي چا دا رساله تا کنه رتب رساله رساله مرتب کا د دې سمانا مونږ وی چې دا شی په ځای باندې ټینګ شي کنه نو معنی لازم ادا سوها اقرها على هذه الاركان اقرها على هذه الاركان دا رساله ثابت کړی دا په دې پنځو ارکانو باندې رساله ثابت کړی او یې ورول ساده سړیا څنګه دې نه تر دې مګرا باندې وګورئ
تاسو پوښوي نو اقرها على هذه الاركان دا رساله چې کوم دې په دې ارکانو باندې ثابته کا په دې ارکانو باندې څه کا او یا چې کوم دې تاج اللغت یو کتاب دی تاج اللغت والا وی الترتیب ترتیب څه ته وی یقرا اسفل دیگر قرار دادن یقرا اسفل دیگر را قرار دادن راپسی دیگر قرار دادن وی یو د بل پسې اخودل ترتیب څه ته وی یو بل پسې دا اخودل لکه خلق وی رتبت طبائع موضع کذا کی خو هغه طبیعت پسې دا پلان کې ځای کې طبیعت کې په بځي او طبائع چې ګنده په پلان کې ځای کې څه یو بل پسې کی خود نو دی وقت و ترتیب یدل علی الاستقراء والانتصاب ترتیب چې کوم دی په دې معنا باندې دا دلالت کوي په ټینګوالي باندې او په ودریدلو باندې پس باندې نه تاسو څه وایي ودریدو تا تاسو بوښوي ها نو دا دو معناګانې چې دچا د ترتیب څو معناګانې شوي نو رتب علیها معنا اقر علیها ثمنا اقر على هذه الاركان دا رساله په دې ارکانو باندې څنګه کا ثابت کا په دې پینځو باندې او دا رنګ چې کوم دې په دې پینځو ارکانو باندې قدرولا رساله په دې پینځو ارکانو باندې دا قدرولا ته پوښتې اوس رساله چې کوم دې د بنیاد په شانتي کو دیکھو نا رساله د چت په شانتي کو دا پینځو ارکان څه کا دیوله د بنیاد په شانتي کا نو دا رساله په دې پینځو ارکانو باندې قدرولا ٹھیک ہے نو ګوري که تاسو خیالي مخکې مونږ ویډیو ښه حالات کم دی دا د استعلا په معنا باندې راځي که نه حالات څه په معنا راځي د استعلا په معنا باندې او استعلا په دوه قسمه وه یو استعلا حقیقي وه او یو استعلا حکمي وه شرام تعمیل هم کوي نه یو استعلا حقیقي او بل استعلا حکمي لکه زید علی السطح زید علی السطح ویلی دی که نه زید د چت د پاسه دی نو کوم استعلا ده استعلا حقیقي او یو نومان شرم تعمیر کې راځه علیه دینون علیه په د باندې قرض دی علیه دینون تاسو پوه شوئ نو اوس دلته کې دا کلمه د علا چې کوم دی راغلې ده دا د استعلا حقیقي دپاره ده او که نه دا د استعلا حکمي دپاره ده نو دی وایي دا رساله چې کوم دی دا ټینګه که په څه باندې په دې ارکانو باندې معنا دا استعلا د رسالې په ارکانو باندې دا استعلا حقیقي نه ده بلکې دا کومه استعلا ده استعلا حکمي او د قبیلې د څه نه ده د علیه دینون نه پوه نه شوئ ها د استعلا حکمي ده او څه نه ده حقیقي دا نه ده تاسو پوه شوئ بیا وانما رتبها علیها هر کله چې مونږ دا د استعلا حکمي لپاره کا د څه لپاره کا د استعلا عقلي لپاره د حکمي لپاره ښه استعلا عقلي ورته وایي استعلا حکمي ورته وایي چې هر کله دا د استعلا عقلي او د حکمي لپاره شوه نو اوس چې کوم دی په مونږ باندې سوال نه واردېږي ښه نشانه چې دلته کې د رتبه په صله کې علا نه واقع کېږي د رتبه په صله کې علا نه واقع کېږي مونږ وایي د هغه رتبه په صله کې علا نه واقع کېږي چې کومه د استعلا حقیقي لپاره راځي د څه لپاره تاسو پوه شوئ او دلته کې دا استعلا حقیقي نه ده بلکې عقلي او څه ده حکمي ده عقلي او څه ده حکمي تاسو پوه شوئ د دې وجه نه شارح په هغه چا باندې رد کوي محشي چې کوم خلک وایي چې دلته کې د رتبه په صله کې چې کوم دی علا نه راځي او دلته کې دا رتبه چې کوم دی دا متضمن دی فعل د اشتمال لره فعل د څه لره لکه مخکې مونږ ویلي ښه دی په معنا متضمن دی څه لره فعل دا احتمال لرا دې لګي کېږي په هغې باندې رد کوي ښه وایي دا چې کوم دی دا تکلف دی څه دي دا تکلف دی پوهېږي په خبره باندې اخر کې راځي ښه او والتقدیر فی الکل تکلف
تقدیر کول لري چې دا متضمن دی په معنا د څه باندې مستعملان باندې تاسو څه دی دا تکلفات دي چې کله موږ د استعلاء اصلي د بارکا دی وخت اوس ته حاجت نشته دې ته حاجت نشته چې وې چې را دې پتیلا کې هو اعلی ناراضي او په معنا د مستعملان باندې کې په معنا څه باندې کې نو انما رتبها عليها لان ما يجب ان يعلم في المنطق ولان ما يجب هغه شی چې واجب دی زکول د هغه په منطق کې هغه شی چې واجب دی زکول د هغه پس کې دا په منطق کې نو اما ان يتوقف شروع فيه عليه یا به موقوف شروع پدې کې عليه پس باندې یا به موقوف شروع په منطق کې به کې ضمیر چا راځي دی منطق تا او عليه یا به موقوف شروع په دې منطق کې عليه پدې باندې اولا او یا به پدې باندې موقوف دا بنوي ځکه یا به دا شی ویخه چې په منطق کې شروع دا په هغه باندې سوي دا به موقوف وي او یا به منطق کې شروع په دغه څه باندې موقوفه دا بنوي چې چرته دا چې دا ته و چې شروع په منطق کې باغی باندې سوا دا موقوف وا نو فهو المقدمه لا شو دا مقدمه تاسو پوښوي څه شو دا مقدمه نو لأن ما يجب ان يعلم في المنطق هغه شی چې واجب دي زکول د هغه په منطق کې یا به موقوف وي شروع په منطق کې په ځبانه په دغه شی باندې او دا او یا با نو کچر د شروع په دغه شی باندې موقوف ونه معنا څه شو دا مقدمه شو دا څه ده کنه ها اوس د لګي په باندې د خارج نه چې کوم دی یو سوال کیږي هغه دا دې ته هغه شی چې واجب دي زکول د هغه په منطق کې تاسو پوښتنه چې واجب دي زکول د هغه پس کې دا په منطق کې یا په دې باندې شروع شوی دا به موقوف وي کنه نو که چېرته شروع به هغه باندې موقوف وا دا څه شو دا مقدمه څه شو نو ګوري که تاسو خیالي په منطق کې د دې خبرې زکول واجب شو چې دا څنګه بحث کې دا مقدمین بس کې دا به بحث کې